بسم الله الرحمن الرحیم. پرایز بونډز انعام حرام دی. اصل رقم واخله او کروت نو پرېږدی مه غریب لیور کې، خو آینده داسې مه کوئ. دا درې وجونه حرام دی. نمبر 1، سلو کسانو ما 1 لاک واخیستې، ما سره 1 کروڑ رالی، ما فارن بینک کې کېښودی، د هغې نه سود راغی، ما په 10 کسانو تقسیم کړ، دا حرام دی. که خپلو بینکونو کې مو کېښودل نو هغې نه هم هغه سود راغی او په 10 کسانو تقسیم شو، نو دا هم حرام دی. که ما په دې 1 کروڑ روپو حلال طیب او پاک کاروبار وکړو نو بیا هم حرام دی. ولې؟ ځکه چې د 100 کسانو 1 لاک مال راغلی وی نو منافع ټوله ورکول پکار دی، تا د 90 کسانو منافع هم هغه 10 ورکړه، لہذا دا حرام دی. او که د بینک سود حرام نه وي نو بیا سود څه ته وایي؟ نه هغه سود دی، د هغې نه هم ځان وساتئ. د دې خبرې نه هم ځان وساتئ چې د حرام مال نه مه ځان ساتئ. که د حرام مال نه تاسو توبه کوئ، د هغې طریقه ته ښیم. تا سره 2 کروڑه حرامې پیسې دي چې چا نه دی والي دي، هغه له به یې ورکې، که هغه نه د هغه اولاد له به یې ورکې، که هغې پته نه لږې لږې صدقه که، د ثواب نیت مه کوه، خو ثواب به ته ملاویږي. څنګه چې تا د حرامو نه ځان وساته، دې ثواب شته، د صدقې ثواب نشته. نو که لږې لږې ته پیسې ورکې چې کله ته نه پوهېدې او تا مطلب دا چې حرام مال د رشوت یا د حرام طریقې سره حاصل کړو، اته ورکولی شي او ځان صفا کولی شي. تا 1 لاک روپۍ والی دي، نن قیمت 1 کروڑ دی، 1 لاک په غریب له ورکې. رشتدار رور خور تر ماما سخر خواخل هم ورکولی شي، هغه دپاره حلالي دي که غریب وي، خو هله چې مالک یې معلوم وي یا مالک غیب شوي وي. د حرام مال نه ځان ساتئ. موږ حرام ګټو د خپل مور پلار او بچو دپاره، موږ بیا مړه شو په قبر کې پراته یو، 2 میاشتې پس دې زموږ تپوس نه کوي، ډرامې فلمونه ګوري او موږ آخرت کې وال خورو، قبر کې وال خورو. ولې؟ چې د بچو دپاره موږ حرام کول. یأتی علی الناس زمان، ان قریب د خلکو باندې یو زمانه را روانه ده، لا یبال المرء، یو سړی به پروا نه کوي، امن الحلال اخذ امن الحرام، چې حلال خوري کې حرام بس خوري به. جبه کې اثر ختمیږي، زندګۍ کې برکت ختمیږي، دماغ بې سکون وي، عجیبه عجیب بیماری راځي، د دغې بچو نه سړی پریشان وي، د کور نه پریشان وي. ولې؟ ځکه چې مال حرام دی. چې خېټه ناپاکوي یا جبه ناپاکوي، غیبت چغلي کنځل یا شرمګاه ناپاکوي، دې که ډېر مالدار شي دی او بې سکون وي، زبان پاک، پیټ پاک، ناړه پاک، دی به همیشه خوشحاله وي. د ګناهونو وجې تکلیفونه راځي. زما محترمو، 5 وخته لمونځ کوئ، شرعي پرده کوئ، د ګانو بجانو آلات نه پرهیز وساتئ، او ټچ موبایل د فتنې نه د شپې بچ شئ، کني دا پریشانی د دې وجې راځي. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب کړي.